متكلم اسلام از مرنا ولا کاريسه شهید نور الله مرقدو انتهي بدردي سرا انتهي بوستلي سرا تشهید دلته مرباطی جرم زنا لري د حق کلمه په ډول د بدعات خلاف قوم را بیدارول قوم چې څوک د تحقیق او د اجتهاد په نوم باندې ګمراه کېږي د خلاف आवाज لګول څوک چې په امت کې په ملت کې د خارجیت ذهنیت خوري د نظریات خوري د خلاف आवाज لګول دا به بدل راځي په هغه صورت کې بدل شو ويقينا ده بوزدلي علامات ده باطل الشکست علامات چې د خپل بوزدلي تسلیم کې چې په میدان کې ډوره مقابله نشم کولای د خپل بوزدلي تسلیم کې چې مقابله البلاد کې نشم کولای ما سره د قتل نه راوړل نه د پاتې ځل خلک خپل مخ ته لري شیخ سره یقینا د وخت غزالی وو د وخت امام رازی وو د دور ابو حنیفه دغه ډول عظیم محدث او دغه ډول عظیم فقيه او دغه ډول یو عمر لوی عالم او چې یقینا بدل آینده دور مشکله کړه مثل پیش یقینا هغه کامیاب شو ټول ژوند او ژوندۍ ټول تدریس کې تیر کړل ټول ژوند او ژوندۍ د حق د کلمې د بلندولو لپاره تیر کړل ټول ژوند او ژوندۍ د جهاد په معاملې په حاضر باندې تیر کړل اخر کې خپل رب ته ورته موږ ایمان د قوم د پرو لاله اذا جاء اجرهم لا يستغفرون ساعه ولا يستغفرون کله چې نه ته ورشي د رب ته طرف نه اجر مقرر چې د راشي دا یو نه مهمه مخکېږي د واستګي دا زموږ عقیده ده د هر انسان لپاره الله وخت مقرر کړی دی زید مرګ مقرر کړی دی سبب د مرګ مقرر کړی دی لیکن هغه ژوند د غیرت تر کړو شیخ دې مولا حنیف سم چې ژوند او ژوندۍ اګیره چا یې نه محسوس کړي اګیره چا په باندې نور مرلي باقي کې ژوند او ژوندۍ چې کله ختم شوه رب ته مونږ په غیرت سره ورغلې چې بدن ټوکړې ټوکړې رب زلزلہ د تا لپاره پروردګار نو هیڅ جرم نشته جرم سره هغه کوم چې په طائف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینه باندې لمبول شوی جرم سره هغه چې په دې قوم کې حق عقیده حق نظریه صحیح دین بیانولو قوم ته ورخدلو یقینا هغه په دغه سیارات کې په وینو کې سرخ په رب ته ورغلې بدن ټوکړې ټوکړې د رب مخې ته حضرت سید الشهداء حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سره دیره نه وي دغه کور د زمانو بلما بدل بدن د ټوکړې ټوکړې او دغه سپریخي چې د مارغانو خوللې د کرمت په ورځ باندې چې حدیث کې راځي شهید چې په کوم حالت کې تلې په حالت کې برت راځي دغه بدن نه تازه مینه وي ما باندې پرې چې قیامت پر ورځ مارغان راتلې د یو ټوکړه زمانه ترې راوځرلې چې هغه ورځ باندې زمانه تر مظلومیت خلکو کتل یقینا دې په حالت کې راو ژوند هم خستو مرګ هم خستو یقینا اهل حق په سره په ټول دنیا کې غمجن شو دربند شو دا ځای خالی پاتې شو لیکن محترم واقع کامیاب شو یقینا رب بنا استقبال کړی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي یقینا هغه شهیدانو بنا استقبال کړو کوم چې ورسره دلته په دماغ کې شهیدان شوی یقینا پرونده هغه استقبال تا هغه شهیدان راغلي کوم چې صلیبیانو خلاف هغه شهادتونه ورکړي هغه کامیاب شو د جنت الفردوس ته رسیدل ان شاء الله ژوند او ژوندۍ د حدیثو درس او تدریس د قران سنت د صحیح دین نظریه په خدمت کې تیر شو د ژوند الله رب جلال سعادت موږ ورکو په خپل لار کې شهادت هم د رسول مظلومیت به باغم د جمعې مبارک شپه یقینا هغه ټول څومره اثار چې هغه د نیکبختۍ او د سعادت مندۍ زموږ د خپل رب نه امید ده بلکې یقین ده چې ان شاء الله وصل نستوعب خفشوي هغه ته پرېښتو ویلي نم کرامت الروز ودرشه تشانته ولکه هو ناوي لكن بدبخت هغه پاتې شو چې هغه په وینو کې خپل رسول سره کړل هغه بدبخت او خپل رب ته ځواب ورکړي یقینا هغه چې په رزق کې شامل شو چا په باره کې چې
رب ورته ویلو کې ادخل الجنه، جنت ته داخل شه. هغه بیا ویلو چې جنت ته قال یا لیت قومي یعلمون، کاش که زما قوم پوهېدی. یا حسرة علی العباد، افسوس په دې بندګانو باندې د خپلو خیرخواهانو سره دوی دا کار کوي، په ویلو علت به یې ورنیږي. او وی لاره خو دغه وه، موږ ته اوس ناشنا نه ده. شیخ سجاد شیخ رحمه الله چا سره بد کړي په سپینه ږیره باندې روجې په خوله باندې رب ته په وینو کې سور تللی، موږ ته دغسې ناشنا لاره نه ده. مولانا یوسف رضیاني شیخ رحمه الله په وینو کې سور په سپینه ږیره باندې خپل رب ته ورغلی دی. مولانا ډاکټر حبیب الله مختار شهید، مولانا مفتي نظام الدین صاحب کم کم به موږ وشمارو، زموږ د علماو دغه قافله روانه ده، دا سترې ژبې نه دي. الحمدلله د دین خدمت دې وکړی دی، کوي وی په شهادتونو باندې راغلی خو دا عادت نه ودرېږي، بلکې موږ فخر کوو، ولک نه دعا کوو په رب کعبه قسم. هغه ته ورته دغه تاریخ راواخله، وبرې فاروق رضي الله عنه راواخله، دعا یې کول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. علي مرتضی رضی الله عثمان غنی رضی الله عنه چې دا سلسله روانه ده او تر قیامته پورې به روانه. بزدل هغه خلک چې پرونه د خوشحالۍ اظهار کوو، بزدل هغه خلک چې چا دغه کار وکړو، هغوی په زبان حال کار وینا، موږ دا د عمل کې هغه مقابله نه شو کولی، موږ دغه سره بزدلۍ کار کوو. یقینا د هغه قاتلان چا چې دغه منصوبه جوړه کړې وه، دنیا کې ذلیله کې ذلیله به وي، د قیامت په ورځ به هم دغه ذلالت او رسوایۍ سره خپل رب ته مخامخ کېږي، د جهنم خشاک به جوړېږي انشاءالله. بهرحال معرض کوو د شاورې لارې موږ ګوتې کټ کړلې، ولې ته موږ په صحیح عقیده، صحیح دین، صحیح نظریه ولې وکړې؟ محترمو خو هغوی پروا ونه کړله، مقابله یې وکړله، سلسله روانه وه.